من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. رب العالمین د دین نه اړونکي او مانع سيزونو کې یو سیس چې دی نو هغه د دنیا محبت دی. کله چې په انسان کې د دنیا محبت پیدا شي او دنیا پرستی پکې پیدا شي نو دا د دنیا محبت او دا دنیا پرستی دا ډېر لوی تکلیف جوړي. او قرآن دا مضمون ذکر کوي په مختلفو طریقو سره چې انسانان بس پدې کې دا یو لوی غیب هم دی چې انه لحب الخير لشدید. د مال په مینه کې انسان ډېر غټ ورننوتی دی. د بیمارونو یو غټه بیماری ا د دنیا سره محبت دی. او قرآن ذکر کوي وانه لحب الخير لشدید. الله دا خبره قسمن کړی دا چې د آدم بچی او انسانان د دنیا د مال په محبت کې او د دنیا پرسته کې دی بالکل سخت شوی او کلک شوی دی. د دې ختمیدونکې دنیا د پاره د دې عرضی دنیا د پاره د دې طلب او د دې کوششونه ډېر زیات دي او د هغه نه ختمیدونکې آخرت د پاره د دې هیڅ قسمه کړهو هیڅ قسمه کوشش نشته. نو دا به قدر دنیا چې الله د کړهو نه بغیر نه درکې هغه قدردمن جنت او آخرت به الله څنګه ستا په ګټه کې ولیکي. دیو جنا دا ذهن به جوړول غواړي چې د آخرت په مقابله کې دنیا هیڅ شی نه ده. دا یو بنیادی نقطه به د مؤمن ذهن کې د دنیا پرسته یو علاج دا دی چې ستا زړه په آخرت ولګي بیا به ته دنیا ته ډېر نه مطمئن کېږي. یو صحیح حدیث د مسلم کې د مستورد بن شداد روایت دی 2558 نمبر کې صحیح مسلم کې درج دی. د الله نبی فرمایي مد دنیا فی الاخرة الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه. وای د دنیا مثال د آخرت مقابله کې د سینه دومرم نه دی لکه یو روان سمندر کې د یو سړی ګوته ښکته کی. واشار يحيى بالصبابه في اليم فلينظر بما يرتجع. لکه یو ګوته چې د سمندر کې ښکته کړه او راوچته کړه. نو د الله نبی فرمایي فلينظر بما ترجع. تاسو ګورئ د ګوتې پسې بسور وبران کوي. سمندر کې چې سړی ګوته ښکته کی او بیا راوچته کی نو څومره بایدون کې سمندر او څومره د ګوتې لوندواله سم مناسبت جوړیږي. اس مناسبت نه جوړیږي. په ګوته کې به ته څومره وبراوچته کې سمندر خو نه ختمیدون کې دی. یو معنی په دې حدیث کې دا ده چې څنګه دا ګوته د سمندر نه راوچته کې او دا ګوته څومره زر اوچیدون کې ده دکه سي د دنیا زندگی ده
لږ وخت به لوند دی، مال به یې د سره، ځواني به یې د سره، جایداد به یې د سره، بچی به دي، اولاد به دي، شهرت به دي، خو چې څنګه د سمندر نه راوچتېدونکې ګوته زر وچېږي، دغسې د دنیا طاقت زر ختمیږي، د دنیا والا ځواني زر ختمیږي، د دنیا مال او جلال د ډېر زر ختمېدونکی دی. دا ګوته وچېدو باندې به ټیم لګي، خو د دنیا په ختمېدو ټیم نه لګي. دا یو معنی په دې حدیث کې پرته ده. او څنګه چې دا سمندر نه ختمېدونکی دی، دقسې آخرت نه ختمېدونکی دی. دویمه معنی په دې حدیث کې دا پرته ده چې څنګه ګوته دې په سمندر کې کته کړه او دا ګوته دې راوچته کړه، څنګه چې دا ګوته اوچېدل ورله یقیني دی او دا ټول عمر لونده نه وي، دقسې دنیا ده، دا به ټول عمر نه وي. دې دنیا لره ختمېدل شته، دې دنیا لره اوچېدل شته، دې ځوانۍ له پناه کېدل شته. څنګه چې دا سمندر نه ختمېدونکی دی، څنګه چې دا سمندر یو لوی سمندر دی او د اوبو یو دریاب دی، دقسې آخرت نه ختمېدونکی دی او آخرت د خوشحالو او د نعمتونو یو لوی ځای دی. دا د الله نبی په مثال سره د خلکو ته وښودل او دا قرآن هم په دې خبره باندې ګواه دی چې د دنیا مقابل آخرت یو ډېر لوی څیز دی او د آخرت مقابل دنیا هیڅ هم نه ده. قرآن کې راځي کله چې دا کافران دی ورځ د قیامت او د هغې اوږدوالی او د جهنم احوال وویني، نو قرآن کې الله فرمایي کأنهم یوم یرونها، کله چې کافران دا قیامت وویني دی به ګمان وکړي چې لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها، دی خو لغونده کې یعنې د سار دا ناشتې پورې ټیم دی په دنیا کې تیر کړی دی، 4 غنټې دی دنیا کې ژوند تیر کړی دی، نور اصل ژوند خو د دې نه ضایع شوی دی چې هغه د آخرت دی. دا څومره د افسوس ټیم دی. الله فرمایي دا ستا چې څومره ژوند په دنیا کې دی، دوره خو د قیامت د ورځې د شپونکۍ نه بعد تر حسابه پورې ساعت هم نه دی. دا خو ډېره لږه دنیا ده او په دې لږه دنیا کې ته څومره مشغول دی، څومره پراپرټې، څومره اعلی اعلی آبادیانې، څومره اعلی اعلی لباسونه، څومره اعلی اعلی ګاډي او سهولیات طلب کې. اے انسانه، د قیامت په ورځ چې دی الله ودرئ، دومره ساعت به د حساب کتاب نه مخکې ولاړئ چې دومره ساعت ستا دا ژوند هم نه دی. نو کافر به وایي چې ای ربا ایله دا 4 غنټې ژوند د لذت دپاره موږ دومره لویه زندګي تباه کړه. دا خبره ډېره بنیادي ده. یا دا چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، هغه جنت تلاش وکړئ چې د هغې پلنوالی د اسمانونو د ځمکې برابر دی. د دین هم زیات دی، خو د انسان په ذهن کې د اسمان او د ځمکې نه لوی شی بل نشته. نو الله د انسانانو د عقل لپاره اسمانونه او ځمکه یاد کړل. نو عرض دا دی چې د دنیا ژوند ختمېدونکی دی، د دنیا ژوند لږ دی، د دنیا ژوند زر ختمېدونکی دی، د آخرت ژوند نه ختمېدونکی دی، د آخرت ژوند ډېر اوږد دی. نو ای خلقو د خپل آخرت تیاری وکړو او د آخرت د دنیا محبت په وجه خپل آخرت خراب نه کړو. دا دنیا دی نقطه ده. او نن ته وګوره دا مسلمانان چې څه دي دنیا پسې لګېدلي دي او د دین نه لرې دي. دې کې مین پوینټ چې دی، بنیادي نقطه چې په دې باب کې ده، هغه دنیا پرستی ده. که د دنیا دا مینه لږه کمه شوه او سړي ووایي چې زما خو لوی سفر آخرت کې روان دی او دا دنیا دا 80 کاله ژوند، دا 3-4 غنټې ژوند وګاڼه، د 3-4 غنټې سړی په روژه کې ناره تېرېږي که نه تېرېږي؟ 3-4 غنټو نه زیات سړی په روژه کې تنده تېرېږي که نه تېرېږي؟ 3-4 غنټې سړی په طواف دوران کې په یو ساده لباس کې تېرېږي که نه تېرېږي؟ اشاره ده چې دا ژوند د لباس په حواله داسې تیر کا لکه احرام کې چې تا سره یو لباس یو ساده، دا ژوند په خوراک کې داسې په لوږه او تنده تیر کا لکه ته چې په روژه کې لوږه او تنده تیرې. بس
دا 4 غنټې ژوند دی اصل ژوند ستا بر را روان دی کوشش کوه الته در باندې لوګرانی شي الته در باندې تندرانی شي الته د بې لباس نشي الته در رب العالمین خپنه شي نو کله چې د انسان توجه په هغه ژوند باندې وي ان شاء الله چې بیا به الله تعالی ډېر ښه معامله انسان سره کوي او هغه ژوند به ډېر ښایسته کېږي او قرآن په مختلفو طریقو سره د دنیا د ژوند یو مثال ذکر کړی دی الله سبحانه وتعالی د قرآن کې فرمایي اے خلقو په دنیا مه دوکه کېږئ دا د دنیا ژوند ډېر سر ختمېدونکی دی او الله سبحانه وتعالی مثال ذکر کوي انما مثل الحیات الدنیا کماء انزل الله من السماء فاختلط به نبات الارض د دنیا د ژوند مثال دا پشان د اوبو د باران دی د باران چې د اوبو باران راشي او پسمکه باندې باران ووريږي نو قرآن وی فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام هغه د باران اوبو سره شنه بوټي راځرغون شي هغه شنه بوټي انسانان هم دا غینه خوراک کوي سارویم تی نه کوي لږ وخت د باران په اوبو د ازمکه تازه شي حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها زمکه سرخیزه شوا هر طرف ته شنه بوټي دي د سپرلی موسم شو د سارو مشغولتیا هم شروع شو د انسانانو د فصلونو د سبزی کارو روان شو خلق پدې کې مشغولي ناصافه د غلې او د طوفان باران شي ناصافه سوکړه راشي اتاها امرنا ليلا او نهارا ناصافه د شپې غلې راوريږي یا د ورځې غلې راوريږي د شپې زول راشي د ورځې زول او هوا راشي فجعلناها حصيدا یا بالکل تیز سوکړه راشي هغه تازه بوټي بیا وچی هغه د انسانانو او د زناورو د خوراک اسباب بیا ختم شي رب العالمین فرمای فجعلناها حصيدا ارس بالکل بوسو ختم شي کعلم تغن بالامس گویا که هیڅ پرون نو الله فرمای دک سه د دنیا ژوند دی دا پتا ځواني راغلی دا نو لکه د اسمان نه چې باران شوی دا تانه مال راغلی دی دا لکه د اسمان نه چې باران شوی اے انسانا څنګه چې د اسمان په باران زمکې نه بوټي راځرغون شي خو دې بوټو له ګلې شته نو ستا ځوانۍ لره بوډاوالی شته څنګه چې د اسمان په باران باندې زمکه شنه او زرخیزه شوه دې فصل دپاره سوکړه شته داسې تا دپاره مرګ شته اے د آدم بچیا څنګه چې د باران په اوبو باندې دا شنه بوټي یو ځل وچېدونکي دي څنګه چې د باران په اوبو سره راخېتونکي ښکلي کړي فصلونه تباه کېدونکي دي اے د آدم بچیا دا ډېره ښکلې دنیا چې ته پرې راغونډې دا ډېر ښکلې بچي چې ستا سکون دی دا ډېرې ښځې او بیبیانې چې ستا غرور دی دا ډېر لباس چې ستا عزت دی دا ډېر مال او دولت چې ستا په شهرت دی الله فرمایي څنګه چې په فصل باندې ګلې رالیږم څنګه چې په فصل باندې سوکړه او باران رالیږم دک سے بستا ځواني او ستا دولت ختم کم کعلم تغن بالامس سبب بیا د الله مخ ته بربندو لاره دا خو لږ وخت څنګه چې په باران سره بوټي زرغون شي په لګمال او ځوانۍ سره ستا د جون حسن جوړ دی دا ختمېدونکی دی خپل نه ختمېدونکی رب وللآخرة خیر وابقا همیشه پاتې کېدونکی ستا رب دی همیشه لپاره د آخرت ژوند دی همیشه لپاره آخرت دی دې د وجه نه د خپل آخرت په تلاش کې ولګو او د دنیا د محبتونو نه ووړو راځئ چې نن دا عزم وکړو په لږ دنیا باندې به صبر کوو ساده ژوند به تېرو ډېر اعلی سهولیات به نه لټو او د ډېرې دنیا د وجې به حق نه پټو ډېر عالمان هغوی ته دنیا ښایسته شي د دنیا د وجې کله د اجي صاحب لحاظ کوي کله د ناظم صاحب لحاظ کوي کله د چرمین صاحب لحاظ کوي پرې د حاجیان او چرمینان د رب د رضا لپاره د الله دین بیان کا د دنیا محبت لري کا الله به دنیا هم درکړي او لوی آخرت به درکړي الله دې موږ صحیح د آخرت طلبګار کړي او الله دې زموږ د زړونو د دنیا محبت لري کی او د آخرت محبت دې الله تعالی زموږ په زړونو کې واچي
هذا وبالله تعالى